یو دوه ورونه وو، یو مشر وو، یو کشر وو. دواړه د سمندر غاړې ته په چکر لاړل. د سمندر په غاړه باندې تلل راتلل، په یوه خبره باندې بحث شو. د مشر ورور کشر ورور ته څپېړه ورکړه. د کشر ورور یې غلی شو، په مخ باندې لاس کېښو او د سمندر په غاړه باندې ولیکل په دې شګو باندې چې ما ته خپل ورور مشر ورور څپېړه راکړه. دی واپس کور ته لاړل. بیا سهار واپس بیا په چکر باندې سمندر غاړې ته راغلل. د کشر ورور یې په اوبو کې لمبېدلو د سمندر ډوب کړو. د مشر ورور چې وکتل پسې ور ټوپ یې کړل او د سمندر نه یې راوخېجولو، بچ یې کړو. د سمندر په د کناره باندې ناست و. د کشر ورور یې په کاڼي باندې ولیکل په تیږه باندې چې زه خپل ورور د ډوبېدو نه بچ کړم. نو د مشر ورور چې پې نظر ولګېدو چې اخر د دې وجه څه ده چې بېګا ما تا ته څپېړ درکړه، تا په شګو باندې ولیکل چې زه خپل ورور ووالم، اوس مې چې د ډوبېدو نه بچ کړي نو تا په کاڼي باندې ولیکل چې زه خپل ورور د ډوبېدو نه بچ کړم. اخر د دې وجه څه ده؟ د کشر ورور ورته وایي چې کله موږ سره څوک بد وکړي یا د موږ زړه ازار کړي، موږ سره برایي وکړي، نو موږ ته پکار دی چې د هغه برایي موږ په شګه باندې ولیکو چې هغه د یو چپې سره ورانیږي، او چې زموږ سره کله څوک ښه وکړي، نیک عمل وکړي، مدد را سره وکړي، ښېګړه را سره وکړي، پکار ده چې موږ هغه په کاڼي باندې ولیکو، ځکه چې د کاڼي کرښې نه ورانیږي. ملګرو د دې ویډیو نه به تاسو اوس سبق اخیستی وي چې موږ سره څوک کم عمل وکړي نو په شګه باندې لیکل دي که په کاڼي باندې لیکل دي چې موږ یې ولیکو. लोगों के बुरे सलूक को याद करने से जो वक़्त ज़ाया होता है वो कीमती वक़्त अपनी महसूस